د تعویز او د تعویزګر حقیقت څه دی او کم خلک چې دا خبره کوي چې زمونږ سره خاپیری دي او د خاپیرو په ذریعه باندې موږ د خلکو تعویز روباسو نو آیا دا خبره ټیک ده او خاپیری د دوی مرګري وي او آیا د خاپیرو په ذریعه باندې د تعویز رئیستل دي کې حقیقت څومره دی بل دا خبره وکړه چې دا معلومات څنګه کیږي چې په دې پلاني باندې تعویز شوی دی او په پلاني باندې نه دی شوی دا معلومات څنګه کیږي ټیک شو لکنه بل دا خبره وکړه چې په چا باندې تعویز شوی یا بد نظر یا سحر یا جادوی د دې توړ څه دی دی وایي چې زما په بچو بد اثر دی په کاروبار مې بد اثر دی په کور باندې مې چا څه کړي دي ټیک شوله د جادو د سحر او د کوړو د دې اثر دی نو د دې لپاره بهترینه نسخه کومه یوه ده هغه هم درته بیانوم چې د دې هر څه توړ وکړي او چې څه بد اثر وي نو هغه اثر ختم کړي د ځان سره د دې لپاره نسخه کومه ده قرآن او حدیث کې هغه هم درته بیانوم او بل درته دا بیانوم چې د تعویز شرعي حیثیت سره د دې خلکو حقیقت درته لکښیم چې دا نن دوی کومه دنده روانه کړې ده او بازار یې ګرم کړی نو دوی حقیقت درته بیانوم اول دا خبره وکړه کنه چې بد تعویز چې کوم دی نو دا بالکل کیدی شي او د دې اثر شته څوک بچا باندې کوړو کی منترو کی غلط تعویزو کی نو د غلط تعویز اثر دا شته دی غلط تعویزګر چې کوم غلط تعویزونه کوي نو د دې اثر دا اثرات شته دی او ګوره دا مسله یاد ساته په دې کې 99% نن سبا سری دا زنانه مبتلا دي 90% سړي د تعویزونو د دې قصو نه دی خبر خو ګوره یو کم 100% ښځې دا په دې کې مبتلا دي اوس خاون غریب به ټاټکې چلی مزدوري به کوي بهر ملک به په ځان باندې خاورې بادی او پیسې به رالیږي او ښځه به د کوره د ډاکټر او د کپړو په بانه باندې زی د تعویزګرو خواته او الته به تعویزونه کوي په یو بل باندې او د تعویزګرو نه به تپوس کوي چې موږ له تعویز څخه دا روباسه ټیک شوله نو زنانه په دې کې سری دا مبتلا دي خو ګوره دې خلکو حقیقت وپېژنه کم خلک چې وایي چې زموږ سره خاپیری دي او موږ پې تعویزونه روباسو او د خلکو 15 روپو 100 روپو ته لاس نیولی دی نو ګورې په دې کې هېڅ حقیقت نشته دا خالص بکواس او دا دروغ دي په دې باندې بالکل یقین مه کوئ زیره ته حقیقت بیانوم کم کس چې وایي چې زما سره خاپیری دی او زه پې تعویزونه روباسم ډېرې دا خاپیري امریکې ته ولیږي او دا ورلډ بینک دې پې ووایي او سمې پیسې دې پې راوړي ټیک شوله که نه خاپیری خو په نري سوري هم دننه کیدی شي ټیک شوه نو ډېرې پې د امریکې دا بینک ووایي او سمې ډېرې پیسې دې راوړي دلته به تې کروړپتي او اربپتي جوړ شي او دا د خلکو 115 روپو ته چې کم لاس نیولی نو کم از کم دا بې غیرتوب او دا بې شرمي به نه کوي نو په دې خاپیرو د ځان له پیسې ولې نه راوړي لکه سمندر کې غوپکه قیمتي کاڼي پې ولې نه روباسي داسې کاڼي پې روباسه چې د زرګر دکان ته ویسي ټول دکان پې اخیستل شي نو په سمندر کې غوپکه قیمتي کاڼي پې روباسه یاره زرګر په دکان باندې وروله او د هغې نه پې چې کم دی نو څه راوړه ټیک شوله که نه او یا امریکې ته ولېږه او د امریکې بینک پې ووخه دا اوس خبره ده جي خبې د ټولې دنیا خاپیري د تابع دي دومره زموږ د خلکو نه عقل تلی دی یک د کراچۍ نه ولا سړی راځي په تا تعویز شوی دی اوس به زما خاپیري روباسي که د سوات نه ولا راځي تعویز روباسي که د پېښور نه ولا راځي تعویز روباسي که د بلوچستان نه ولا راځي تعویز ولا روباسي او که د افغانستان او د بار ملک نه ولا راځي تعویز ولا روباسي په تا خطرناک تعویز شوی دی او نو دا ټولې دنیا خاپیري د تعبیر دا خصوصیت خو الله سلیمان علیه السلام له ورکړو چې ټولې دنیا دیوان او جنات او خاپیري د هغه تابع ټیک شوله که نه دا خو بل پیغمبر سره نو دا خصوصیت دا خو الله سلیمان علیه السلام له ورکړو نو آیا اوس دا ټولې دنیا خاپیري دا ستا تعبیر یوې په دنیا کې چې څومره خلک دي د هر چا سره د یو خاپیری ورسره کړی دی او چې څوک هم تعویز کوي په چا باندې کوي بس خاپیري تاله فورا رپورټ راوړي او زه هم درته ښیي او ته له به تعویز روباسې نو دا خبرې ستاسو عقل مني دا څومره د بېوقوفتوب خبرې دي ټیک شوله که نه چې یاره موږ د خلکو څه کوو موږ د دوی تعویز روباسو نو ګوره ځان په دې خبره باندې پوه کړه چې دا خالص ګوره څه دی دا بکواس دی بیا بانه څه ده چې کس ورته وایي تعویز رامانې چا کړی یاره موږ ته سړی معلوم دی خو دا بهترینه بانې وله کتلې وایي سړی ځکه نه ښیو چې بیا موږ ته دښمني جوړي که دی ورته ډېر ووایي چې موږ به چاته ال نه وی وایي نه نه دا موږ چاته ښودلي وو موږ ته د هغې نه دښمني جوړه شوې وه لہذا موږ بیا نوم نه ښیو چاته موږ ته دې نه دښمني جوړېږي نو دښمني دې اسې هم جوړه کړه چې دغه ښځه کور ته راله که نه د کور په ټولو ښځو بدګمانه ده داسې به دې ورته یو کس ښودو او چې دې ورته ونه ښودو د کور په ټولو ښځو بدګمانه ده په ټولو رشته دارو بدګمانه ده پلار دې په بچو بدګمانه کړو بچي دې په مور بدګمانه کړه ښځه دې په انګور دې په خواښې بدګمانه کړه خواښې دې په انګور بدګمانه کړه یور دې په یور بدګمانه کړه دا ولې هره کیدی شي دا تعویز په ما باندې دی کړی د دې خو ما سره نه لګي د پرون یې راسه جګړه کړې او دا تعویز به ټیک په ما باندې دی کړی نو زما عزتمند یو خو د ښځو دا خبرې ما اورې او دا خالص بکواسات دي ګورئ
په دې خبرو باندې یقین مکوئ دا ښځې تعویزګرو له مه لیږئ دا د منجورانو له مه لیږئ دومره کټورې ورسره د دغه نه ډک وي د تعویزونو نه او دا ښځه وردن نشي د قبر نه تاو راتاو شي یا قبر ته کینې او د قبر کاڼي په ځان پسې ومږي اوې دغلته چې کوم منجور ناستي مونځ او داسې نه یو د تعویزونو یو دومره ټوکرۍ ورسره ډکوي وایي راشه که نه د بابا د زیارت مالګه وسکه او دا ټوکرۍ سکه مه دغه مالګې خورئ دغه د غیر الله په نوم باندې دا مالګې چې کوم دی دا منښتې کړي د بابا په نوم باندې یو ګوتۍ مالګه ومنه او ورشه په دې کټوري کې واچوله دغې خوړل هم ناروا دي او مه دغه تعویزونه راخلی او مه دغه منجوران چې کوم دا ښځې ورځي لاس پیو زما په دې ځای دړ دی لاسونه پې وله ووښي او د بابا د زیارت مالګه وسکه او راشه تعویز د ځان سره ویسه دغه منجور یو مونځ نه کوي د الله نوم نه علي یو مونځ نه کوي او دا زنانه ورځي تعویزونه هم تېرلي او دغه ځای مالګې هم سټي او په قبرونو نه هم تاویږي او په قبرونو کاڼي هم په ځان پسې مږي زما عزتمندو دا څیزونه ټول د شریعت خلاف دي ګورئ زنانم د کورون نه په خپل سر وزیل لږ په جان پړتال ورپسې کوئ لږ چانبین ورپسې کوئ چې آیا دا تعویزګرو لځي که دا ډاکټر لځي او که دا کپړو لځي او که دا ټول اوس ګرځي په تعویزګرو پسې نو ګوره دې خبرو نه څه کوي ځان وساتئ تعویز په چا باندې شوی څنګه معلومیږي یو سړی وایي ډاکټر لم لاړم ټسټونه مې وکړه ټول صفا دي هر قسمه دوایانې مې استعمال کړلې او زما په بدن باندې اثر دی درونوالی دی خوراک خوند نه راکوي یا زندګي مې بالکل لنډه تنګه ده نو دته یو تجربه کار هم ویلی شي دته یو عالم هم ویلی شي چې کیدای شي په تا د بد نظره سراتي یا د سحر سراتي یا د یو غلط تعویز سراتي نو دا مرته ویلی شي دا تجربه نه خود دا نه چې خامخا شوی پلاني ځای کې پروت دی او زما خاپیري روباسي نو دا خبره څه ده دا سراسر غلطه ده شرعا تعویز چې کوم دی چې جایز کلمات پکې د قرآن او د حدیث نه ثابت د قرآن آیاتونه مسنون دعاګانې د الله جل شانه نومونه دا پکې وي نو شرعا بالکل دا تعویز درست دی د یو جایز کار دپاره د دې به ښه اثر وي دا غلط نه دی دا نه شرک دی او نه ګناه ده ټیک شوله خو چې داسې تعویز چې په هغې کې انسي لیکلي د شیداد او د نمرود او د فرعون نومونه پکې لیکلي او یا په هغې کې د شرک کلمات وي او د قرآن او د حدیث نه هټ کر په هغې کې کلمات وي دا تعویزونه وړه د قبر سر ته خښوه د دوو خلکو په منځ کې به جدایي راځي او دا به کېږي دا د شرک عملونه دي او د شرک کارونه دي چې په دې کې دا خلک سدي دا مبتلا دي ځان سره یاد وساتئ زنانه دم دا خبره یاد وساتئ او سړي دم یاد وساتئ یو حدیث مبارک درته وایم نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک یو کاهن ته راغی کاهن هم دغه کس ته وایي چې دا په دروغ وایي تعویزونه دي او ما سره خاپیري دي او په تا تعویز شوی او ستا زندګي لنډه کړې او تا دا کړي د غیب خبرې ورته کوي دې کس ته کاهن وایي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک داسې کاهن ته راغی او کاهن ورته کومې خبرې وکړه د هغه خبرو تصدیق وکړو چې لکه دا خبره خو د ټیک ده وای دا کم قرآن چې په ما الله نازل کړی په دې قرآن باندې ته کافر شو ولې ځان تباه کوئ ولې چې کوم د خپل ایمانونه چې کوم دی هغه تباه کوئ نو دا ټوله دروغ دي